سره مجامعت وکي فلم ينزل انزال ونشي او د غسل لکه نو څه ضرر نشته الا ان يغسل فرجه مگر دومره به وکي چې استنجا به وکي مگر دومره به وکي چې استنجا به وکي او باقی که غسل ونه کې څه ضرر نشته ويتوضا وضوءه للصلاه دا فتوا زید بن ثابت ورک نو فقام رجل من اهل المجلس خدا داسې خلق ممکن پیدا من خدا سیو چې ارچا تسرو لړاو بس چې چا خبرم په فیسبوک واوري او ځان ته دیوال ته موبایل لګول او کله دیخوا قتل خندل کله دیخوا مونږ دا ډېر لوی عالم لوی علم دی هغه چا ده چې په فیسبوک کې دیوال ته موبایل ځان ته لګولې او کله دیخوا ګوري خاندي کله دیخوا دومره ورته څوک لیکي نه ایمان تیر کړه کمره لګو خوځو تاسو څوک ناشتي فرضي چټونه به لیکلي فرضي یو ملګری تاسو کړه هغه باندې قحط الرجال دی علماء قحطی راغلی و چې تانه تپوس کو ته خو دې دویمه درجه طالب هم نه یو ملګری تپوس کړه ایمان تیر کا عملګری کناستي و کمره ورتا و کنه نو می واخلو تاسو ګورې ټول د کنه خريدي موږ ورته سړو نړتو ز یو ډېر لوی سړی راته راغی موږ ډېره غټه جلسه کوله د ختم نبوت زما خانقاه ما ته وی یو ډېر لوی عالم د زمون په خواهش بسکه لغرا وړ دا زما خادمانم ناس مال څوک د وی فلان خیر مال تخپل کور کې جلسه جوړه کا غرا وړ دا چړی مړی مونږ نه راوړ اغه ځل جلسه کې زمون شهید حضرت علامہ مولانا شیخ محمد ادریس نور الله مرکز او مفتی گوهر علی شاہ صاحب دے تنگی سابق صاحب دے ثوابی قاری بشیر احمد مدانی صاحب پیر سبق پیر سے مبارک او شیخ لطف اللہ صاحب مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتو مراغا دے دے خلقو چانا ہے نا وینا جی اخو دیر لوی خلق لوی سڑے دا پا فیسبوک کے دیر گوری خلق وہ زمانگ علمونه دیتا را ورس دلتا زید ابن ثابت خبر آوکڑا کچوک جماع بدون الانزالو کی غسل ہونے کی ایت ضرر نشتا صرف او دستی ہو کی استنجا دیو مجلس کی او صلی پاس ہے فمنڈا منڈا عمر فاروق تورا ہے فاخبرو بذالک دا زید ابن ثابت فخبر خبر فقال عمر لرجل اذهب انت بنفسکا آکم سڑی چی اطلاع عمر توڑے عمر فاروق ہوتا ہے پمنڈا ہم دا طور پسی ورشا فاتینی به لاسنیول ما تراو زید ابن ثابت لاسنیول ما تراو حتی تکون انت شاہد علی بیا بات زما پا مجلس کے پاغد شہادت و گواہی وکی چه زما پوڑان دے زید ابن ثابت داو ویلے چه پا جما بدون الانزال کی کسو غسل ہونے کے نو سباک و ضرر نشت فذهب فجاء به دا سړی لاړو عمر زید بن ثابت راوست عمر فاروق سره ډېر صحابه په مجلس کې ناست علي ابن ابي طالب هم ناست معاذ ابن جبل اعلم بالحلال والحرام هم ناست عمر ورته وی انت عدو نفسك ته ځان دشمن بادشاہ ده کنه مشر ده کنه دا تهدید ولی ورکی زید بن ثابت انت عدو نفسك ته ځان دشمن تفت الناس بهذا چې خلق ته دا فتوی ورکه کڅوب جما بدون الانزال وکي او وصل ونه کې هیڅ ضرر نشته ید ځان دشمنه الګدار ته وای کدا خبره وړه عمر مدومره سخت لهجه باندې زید بن ثابت ته ویلي افقه الصحابه ده کاتب دی وهم ده او عمر ورته صحابه مخکې وای دي ځان دشمنه تا دا فتوا ورکړه ده فقال زید اما والله قربان زما یو خبر اوري ارڅ زچم په الله مې قسمی مبتدعته دا فتوا ما د خپل خېټه نه د ور کړي د ځان مې نه د ور کړي ابتداءا وې خلو چې تا د ځان نه د ور کړي
تا د چا نه اورېدلي ولکني سمعت من اعمامي چې زما ترونه دي ما د خپلو ترونو د خولې نه دا اورېدلي دي چې په جما بدون الانزال کې غسل نشته ترونه څوک دي یو رفاعه بن رافع دی یو دویم ابو ایوب انصاری د ما خو تاسو ته ویلو چې د انصار دی د انصار رایه دا و چې په جما بدون انزال کې غسل نشته او د وجوب غسل لپاره انزال ضروری ده فقال عمر لمن عنده من اصحاب النبي دی وخت عمر فاروق چې کم صحابه ناس دي هغه ته وای ما تقول استاسو ترایا ده او ویم اختلاف وک مهاجر ویل چې غسل واجب انصار ویل نه نو عمر صاحب نور غصه شو فقال عمر یا عباد الله اے دی الله بندگان فمن اسال بعدکم تاسو نه بعد بزد چانه تاسو کو تاسو نه بعد تابعین خو تاسو شاګردان هغه خو مسالې تاسو نه یادای چې تاسو نه بعد ځ چانه تاسو کوم وانتم اهل بدرین پتا سو کې بدریان دي چې خدای وی قد غفر الله لكم الاخيار جاغه د 10 مبشرون پس لوی خلق دی بهتر علي صاحب ورته وی چې صاحب پزان ټینشن مراولي فارسل الى ازواج النبي یو کس د نبی پاک بیبیانو ته ولېږي د دې مسالې تاسو غینه وکي دین کې حیا شرم نشتا فانه ان كان شيء من ذلك کپدې باب کې یو صراحتن حکم وی شین مراد حکم من ذالک په باب د جما بدون الانزال ظهرت علی تب اور باندې خبر شي بیبیان به وای تاسو به خبر شي هغه فیصله به صحابه او تواوروي نو اول حفصه بیبی تورور ولې هغه ته تاسو هغه ویل لا علم لی بذالک ما ته د خبره علم نشتا بیا عائشه بیت ولې چې په جما بدون الانزال کې غسل شته کنه ابي ورته ویل اذا جاوز الختان فاعل الختان مفعولا چې یو مختون ځای بل مختون ځای کې فقط وجب الغسل او بل ځای کې وی فعلته انا ورسول الله ثم اغتسلنا ام دقشان مجامعت ما وقوم مدني کړه او بیا غسل کړه چې کله اطلاع راغله عمر عند ذالک چې کله د عائشه ابي فتوا راغله دی وخت عمر فاروق لا اعلم احد د نن نفس به ما ته پته ونه لګیږي یو کس فعله چې هغه جما بدون الانزال کړي او ثم لم يغتسل بیا غسل نه کړي یعنی اول خو به پته ونه لګي کوله کېدا الا جعلته نکال زبد باقی مسلمانانو د پر نشانه عبرت وګرځو دا سه سزا به ورکم چې د باقی خلکو د پر بدای نشانه عبرت شي معنا دغه دور فاروقی کې په دې باندې اجماع راغلی یو صحابي د انصارو د مهاجرینو نه قدما صحابه فضلا صحابه چام دی عمر فاروق په اعلان باندې رد او تنکید ونه و اجماع منعقد شو به قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن ابن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن معمر بن ابي حبيبه عن عبيد بن رفاعه عن ابيه رضي الله عنه قال اني لجالس عند عمر بن الخطاب اذا جاء رجل فقال يا امير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابه برايه يا رجل خپل رائے خلق تفتوی ورکي چې جنابت در هغه غسل نه واجبېږي چې انزال نشوي فقال عمر اعجل علي به الا پمنډه ما ترا ولا فجاء زيد فقال عمر رضي الله عنه قد بلغني من امرك عليك ز خبر شوی ما چې خلکو ته د خېټه نه فتوی ورکي په باب د غسل من الجنابت چې انزال نه شوی غسل مکوي برايك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زيد ام والله امير اما والله اتسز چې په خدای مې قسم یا بادشاہ صاحب ما افتیتو برأي ما د خپل رائے فتوا نه ورکړي لیکن ما ترونه اور دلیل ولكني سمعت من اعمامي شيئا فقلت به فقال من اي اعمامك فقال من ابي بن كعب وابي ايوب ورفاعه بن رافع فالتفت الي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال دا ځوان څه وایي ځکه زید بن ثابت ځوان ول قال قلت انا كنا لنفعله على عهد رسول الله دا ترونه دلته ناس دي وی دا ورارم څه وایي وی دا کار مونږ په زمانه د مصطفی کې کو ثم لم نغتسل
جما بدون الانزال کول بیا به غسل نکو وای خا فسالتم النبي عن ذلك ولتاسو رسول الله نه دې پختنه کړي و فقال الله مونږ ته نه نم وکړي ویل قال علي بناس الا خلق ما تراجم کیا فاتفق الناس ان الماء لا يكون الا من الماء الا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقال اذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل فقال يا امير المؤمنين لا اجد احدا اعلم بهذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه علي صاحب چې صاحب اختلاف پیدا په دې مسله باندې لا ازواج مطهراتنا زیات علم بل چاته نستا غینه تاسو کې فارسل الى حفصه رضي الله عنها فقالت لا علم لي فارسل الى عائشه رضي الله عنها فقالت اذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر وقال لئن فتحطم غصش لکه لمبشو لمبا د ډېر غصې نه بدن رقید جلالیو سم لمبشو عمر غصشو وقال لئن اخبرت باحد کزه خبر شم دی یو کسنا يفعلوا چې دغه کار کوي او بیا غسل نه کوي لانحقته عقوبتا زب نشان عبرت وګرځوم په سزا کې دومره درنه سزا باور کم چې د باقی مسلمانانو د پاره نشان عبرت شي. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني معمر بن ابي حبيبه عن عبيد الله بن عدي بن الحياري قال تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابه فقال بعضهم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم ان الماء من الماء فقال داول قول مهاجر کو دوی منصور ول قد اختلفتم علي وانتم اهل بدر الاخيار وكيف بالناس بعدكم تاسو نه پس به خلق سکیل. فقال علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين ان اردت ان تعلم ذلك فارسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك فارسل الى عائشه فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر عند ذلك لا اسمع احدا يقول الماء من الماء الا جعلته نكالا. زبا عبرت وګرځو دا عمر د قد حمل الناس على هذا خلق باعث کړه په غسل کولو باندې په جما بدون الانزال کې به حضرت اصحاب رسول الله په حضور د صحابه او د نبی علی السلام کې فلم ينكر ذلك عليه منكر یو ناقد ور باندې تنقید ونک منکر ناقد انکار تنقید چام پیرا د انکار ونک. وقول رفاعة رضي الله عنه في حديث ابن اسحاق فقال الناس الماء من الماء يحتمل ان يكون عمر رضي الله عنه لم يقبل ده قول عمر فاروق قبول نکړ لانه قد يحتمل ان يكون على ما حملوه عليه من ذلك کہ عمل کړي په امده جما بدون انذار باندې و يحتمل ان يكون كما قال ابن عباس ولې چې دا په حالت الاحتلام باندې راځي چې د شپې سړی خوب وګوري د جما او سحر وبوي نو غسل شتا او په بدن منی نه ونه غسل نشته. فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قوله فصار الى ما رآه. دا ټول صحابه رجوع وکړه هغه خبره ته چې رایه د عمر و او د ټول صحابه کرام رایه په جما بدون الانسال کې په وجود د غسل باندې راغله. بس اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم خير